په دنیا کې که یو انسان د بل انسان مشکلات ختم کی یا د یو پریشانی ختم کی یا انسان بېچین وي د بېچینی ختم کی الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې د انسان د پریشانی یا د تکلیفاتو نه یا د بېچینی نه یو بېچینی دا ختم کی. حضور علیه الصلاۃ والسلام حدیث تا من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. که په چا باندې مشکلات وي ته دغه مشکلات ختم کی. په چا باندې پریشانی وي په پریشانیو کې گرفتار وي دغه پریشانی ختم کی. کاغه په لاس باندې وي که په ژبه باندې وي که په سترګو باندې وي که په هر طریقه باندې وي دغه انسان امداد وکي بیا به الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د تا د پریشانی نه د تا د تکلیفاتو نه د تا د بېچینۍ نه به یوه بېچیني الله تعالی بالکل ختم کړي. داسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو انسان د بل غریب تنګدسته انسان غربت ته وګوري او هغه ته مهلت ورکړي هغه ته نرمي پیدا کړي هغه ته سهولت ورکړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای داسې کس ته الله تعالی په دنیا او په آخرت په دواړو کې اسانتیا پیدا کړي. یو کس ته بل چا باندې قرضه ده او وخت هم راغی د قرضې د غوښتلو ول خو اول کس ورته وایي چې ما سره فلحال دومره پیسې نشته چې زه تا قرضه لنډه کړم بیا دی هغه ته اسانتیا پیدا کړي. تنګدسته انسان ده غریب ده هغه ته وایي چلو اوس یې نه ده غواړم چې کله الله تعالی تا ته وس درکړي به د ما قرضه ادا کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة. الله تعالی په دنیا او په آخرت کې د تا سره د نرمي والا معامله کوي. الله تعالی به د تا سره د اسانتیا والا معامله کوي. دا دوه شی نه دي یو د چا پریشانی ختم کول د چا تکلیفات ختم کول او دوم چې په تنګدسته انسان باندې هغه ته نرمي پیدا کړي هغه سره اسانتیا پیدا کړي. دا دوه کارونه الته کېږي چې په زړه کې د تا د انسان په باره کې محبت وي. چې د تا په زړه کې د انسان محبت وي دا کار الته کولی شي. او که چیرې د انسان محبت په زړه کې نه وي خلکو ته د ښکاره کولو دپاره دا کار وکړي د چا پریشانی د ختم کړه خو مقصد د الله تعالی رضا نه ده مقصد د ځان ښکاره کول دي. د چا بېچیني د ختم کړه د چا پریشانی د ختم کړه مشکل د ختم کو خو مقصد د الله تعالی رضا نه وي نو په دې باندې الله تعالی الټه تانیسي یو اجر هم نه درته ملاويږي. په کار ده چې دا کار کله هم کوي په دې کې د الله تعالی رضا چې الله دا د تا بنده ده زه د تا بنده یم په مشکلاتو کې گرفتار ده په مصیبتو کې گرفتار ده تکلیفات دي پریشانی دي ورته د تا د رضا دپاره یا الله زه د سره اسانتیا والا معامله کوم. نو که چیرته یو کس داسې وکړي الله تعالی د طرفه نه د انسان ته ډېر غټ اجر ملاويږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمانده الراحمون يرحمهم الرحمن. وای چې کوم کسان د ځمکو په ول باندې مخلوقات باندې رحم کوي رحمان به په دغه انسان باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء. وای تاسو د ځمکو په ول باندې رحم کوي الله تعالی په تاسو باندې رحم کوي. نو دا دوه خبرې په ذهن کې ساتئ چې کله یو انسان په مشکلاتو گرفتار وي پریشانیو کې گرفتار وي هغه باندې څه تکلیف وي بیا د تکلیف پریشانی مصیبت د ختم کولو کوشش کوي چې څومره تاسو نه کېدلی شي د هغه ختمولو کوشش کوي بیا به داسې د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د تا مشکل ختم کوي. ډېر غټ کار ده. دومره خبره چې کوم انسان تنګدسته وي هغه دپاره ته اسانتیا پیدا کړي الله تعالی په دنیا کې او په آخرت کې تا دپاره اسانتیا پیدا کړي. نو په کار ده چې اول په موږ دا خبره باندې خپل عمل وکړو او دې سره په دا هم په کار ده چې موږ نورو خلکو ته هم د ترغیب ورکړو چې ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته په دې کې دا خبره بیان شوې ده لهذا ته په دا باندې عمل وکړه. او د دې وجه په کار ده چې دا خبره د دعوت د هر انسان ته ورسوي ان شاء الله چې څومره ثواب هغه ته ملاويږي د تا د رسولو په وجه باندې به الله تعالی تا ته هم اجر ورکوي.